سلامونه دوستانو، قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ټولو ته د مینې ډک سلامونه او پروګرام کې ډېر هرکلی وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. او دوستانو همدا مهال تاسو موږ سره هم د رادیو یعنی سونو اف ام په رادیو کې تاسو موږ سره مل استئ او هم زموږ د سونو پښتونخوا د فیسبوک پاڼې څخه هم موږ سره مل یې او زموږ دغه پروګرام تاسو ګورئ. اما پروګرام کې یوازې نه یم بلکې ما سره نن یو ډېر قدرمن، ډېر محترم، ډېر تکړه او ډیر ملت دوست، انسان دوست شخصیت ناسته ده. هغه داسې یو میرمن ده چې پرته له څه ذاتي مفاد، څه ذاتي ګټه ماشومانو ته د هغوی د ښې راتلونکي دپاره یو ډیر ځانګړی کار پیل کړی او د هغوی د دغه ځانګړتیا له کبله ګڼ شمېر ماشومان که هغه افغانان دي او که پاکستانیان دي هغوی ډیر بهرهمند شوي دي. ډیر زیات ترې ګټه پورته کړې. د رنګیت ارګنایزیشن مخکښه مشره جلوت هما موږ سره پروګرام کې ده او جلوت هما چې دی دغه خپل ارګنایزیشن شاوخوا د 2 کالو نه پیل کړی او د دوی کیسه به هم د دوی لړخه غواړم چې واورم، که څه هم ځینې معلومات لرم ورنه، خو بیا هم غواړم چې خپله تاسو ته خپل کیسه وکړي. اول خو تر ټولو مهم ورته په پروګرام کې بلنه ورکوم او ډېر خوشحال چې راسره. سلامونه هما جانې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه د دومره ښکلي پروګرام کې زموږ د انویټیشن دپاره، د اواز کولو دپاره ستاسو سره ټولو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډیره مننه هما جانې او واقعیت خوشحاله یم. فکر کوم کې ستاسو غږ دغه شو او بشته تاسو اخیستلی شي. نو ډیره زیاته مننه هما جانې چې تاسو موږ پروګرام کې نن راغلی، بلکې زموږ پروګرام ستاسو له برکته ښایسته شوی دی او نن یقینا چې زموږ پروګرام کې به ډیر ښه موضوعات وي او ستاسو نظرونه پکې ډیر زیات محترم دي. ډیره مهرباني. اول خو راته هما جانې دا ووایي چې رنګیت شروعات یا پیل څنګه وشوه؟ څنګه پام وشو ستاسو چې یعنی داسې یو کار هم باید زه وکړم؟ د دې شاته لامل څه و؟ د ښکلي نوم مو څنګه پیدا کړو؟ خو د شروع نه راته کیسه وکړئ. نوم خو داسې وه چې ما به لږ سوچ کولو چې یو داسې نامه په کار د کم چې ډېر د انګلیش خلکو ډېره شوشا جوړه کړي نو په هغې به ما ډېر سوچ کولو چې زه به لږ منفرد نوم اکدم د خپل ادارې څنګه چې زما رنګ سره، کلر سره، آرټ سره مینه به همدکه رنګې زما موسیقۍ سره هم یو خاص لګاو دی. نو د دې د وجې نه ما یو کمباین نامه ایښې ده چې رنګیت. نو دواړه مې لکه په یو دغه کې کوزه کې بند کړي دي. بله دا ده چې آرټسټ زه داسې د 7 کالو د عمره داسې یم، ډېر د ماشوموالي نه لکه یو د الله د طرفه لکه یو صلاحیت و داسې ما کې لکه د آرټ چې څه به مې کتلي نو په خپل شوق باندې به لګیا. نو دا کرنګ چې څنګه وخت تېرېدو هغه شوق ډېر زیات سوا شو. قدرتي وي لکه په ماشوموالي کې د ډېرو ماشومانو پته ولګي. نو زما مور د خو دې وبخي لکه هغې ته هغه ټایم نه لکه واضحه شوه چې بهی لکه دې کې د آرټ ډېر لوی یو ټیلنټ موجود دی. نو د هغه د 9 کالو داسې لکه ټولو کې پیل یو افغاني ټیچر و، نو هغه سره ما د پنسل نه شروعات کړي. څونه ښایسته. او جی نو دا زما پیلنی ټیچر اوس خو د هغې نقش لکه دومره زما په ذهن کې نشته دی، خو هغه یاد مې ضرور شته. نو دا کرنګ چې څنګه وخت تېرېدو نو ما به لکه اکثر لکه سوچ کولو چې د غریبانانو ماشومان به مې چې سپیشل کته چې دا ماشومان لکه که دې سره پین نشته، سکول کالج ته دې نشي تللی، نو ضروري خو نه ده چې دې به خامخا خیر غواړي یا به دې د چا کورونو کې کار کوي یا به نور داسې ځایونو کې چېرته غریبانان خوارېږي یا به چېرته د چا د لاندې څه دوکانونو کې څه نور داسې کارونه یا داسې ډېرې داسې خبرې دي چې زموږ دا ډېر ورکوټي ماشومان پکې لکه د کور د مجبورو د لاسې انوالو وي. نو ما به دې ماشومانو له سوچ کولو چې د دې برش په ذریعې دې له یو طاقت ورکم، د آرټ یو هنر ورکم. څنګه چې زما د کینوس سره شوق دی همدغه زما میک اپ سره هم شوق و چې برش چلول زما هابي وه. نو ما وې ځکه کینوس آرټسټ څوک نه شم جوړ، میک اپ آرټسټ خو به لازمي جوړ کم، نو یو نه یو فیلډ کې خو به روان شي. نو دا کرنګې به زه سوچ راغلی. څونه ښایسته، څونه ښکلی او په زړه پورې هما جانه څخه تاسو دا کیسه واورېدله چې آغاز یو افغان استاد کړی او فکر کوم چې د رنګیت آغاز هم په یو ماشوم شوی. د دې په اړوند هم ورڅخه تپوس کوم، معلومات به ترې اخلم. زما لږ اصل کې 2-3 ورځو نه خپل طبیعت ټیک نه و، نو ما خالد صاحب ته لګې 2-3 ورځې لکه 2-3 ځل مخکې هم څه ناسې چل به وشو که نه. نو پرون چې هغې رابطه وکړه ما والا انکار نه شو کولی، ګینې زه ډېره ښه نه یم خو راغم. دا ستاسو لویي ده، ډېره مننه. دې دپاره ما ستاسو مایک بند کړی و، نو تاسو راحت اوسئ چې ستاسو کنسیت دغه راځي زه به دا بندوم.
تاسو صحیح ده، بالکل no ریلیکس problem. اوسئ. ښه هما جانه زه غواړم چې پوښتنه وکم د رنګید آغاز نه اوس جی. چې هغه کیسه څنګه ماشوم طرف ته ماشوم تاسو هغه خپل کور کې تاسو غواړئ ماشومان په وړیا توګه فري اف کاست without any condition without د دې چې تاسو چانه یو څه پیسې وغواړئ. خلک اوس په دې د دې لارې څونه پیسې ګټي او تاسو مفت بالکل. ماشومان ته اجر ګټي اصل کې. بالکل. نو د دې آغاز څنګه وشوه؟ دا چې کله ما د دې ادارې لکه یو بنیاد کې خو 2 کال مخکې نو ظاهر خبره ده چې زما خو یو داسې لکه میشن چې زه خو به غریب ماشوم له طاقت ورکوم. آرټ په باره کې دا ویل کېږي چې دا یو ډېر شاهي شوق دی او د ډېرو اوچتو خلکو شوق دی ځکه چې دا ډېر زیات لکه په کولو کې دماغي هم فاینانشلی هم لکه ډېر زیات یو کاسټلی ورته ویلی شي چې یو شوق دی. شوق دی. نو دا چې ما کله لکه د دې یو شروعات وکړو زما لکه دا یو موټو داسې تاسو ویلی شي چې که لیکلی نه شي جوړولی خو شي کومې زموږ چې ماشاءالله همدې الفاظو له ډېره پذیرایي میلاو شوه. بالکل. نو په دې چې ما لکه شروعات کول نو دا لکه ځان خپل ځان نه لکه یو ډېره ګرانه خبره وه چې بی داسې ماشومان چې کوم سټریټ کیډز دي نو دی به لکه څنګه دا کار کوي یا د دې دپاره به دا څنګه پاسبل وي. نو د دې شروعات ما د خپل کور نه وکړه چې یو ماشوم به نو هغه د افغانستان نه د هغې تعلق دی او د هغه اوس 3 واړه خویندې موږ سره دي او ګرلز ایلیمنټري چې موږ سره کوم سکول کولو شوی هغې کې اوس هغې لکه بالکل پخې سټوډنټانې هم دي کې جي او داسې 1 کې دي اوس. نو هغه ماشومه خیر ته راغلې وه او ټولو کې پیله بستا جنامې ده او هغه زموږ دروازې له خیر ته راغلې وه نو هغې ته لکه ما پیله آواز کړي هغه بستاج هغه ماشومه ما دپاره همیشه ډېره زیاته لکه اهم ده همیشه نه ځکه چې اوس چې څومره ماشومان دي زه اکثر ټولو ته ویم چې د دې یوې ماشومې قدم لکه دا نه مبارک و چې تاسو نن ټول دلته کیې ماشاءالله. نو هغه چې راتله نو هغه لږ ویرېدم چې پته نشته دننه به مې ووهي د هغې د الفاظو دین لکه دا پته لګي چې دی ماشومان پته نشته خپل ژوند او زندګۍ کې څونه مصایبو نه تېرېږي. نو هغه ما چې پوهې که هغه مینې سره محبت سره نو ماشاءالله هغه ورځ او نن ورځ صرف بستا نه بلکې د هغې ارد ګرد چې د هغې څومره ملګري دي د هغې فیملي کې چې څومره ماشومان دي 256 موږ سره خالي د سکول سټرینث دی د هغه جینکو کوم چې موږ سره په مورنینګ کې لکه کې جي نه 5th پورې سکول شو. نو دا کرنګ هغې نه موږ شروعات کړي ډیر اعلی په زړه پورې او هغه ماشومه تاسو سره اوس هم ده؟ ما سره اوس د هغې 2 خویندې هم دي هغه خو لکه ده خو اوسې 2 نورې خوریانې هغه خپل هم هم ده دي. تاسو سره؟ او جی ښه نام خو دا څونه ښایسته د دوی یعنې دا کیسه ما ډېره زیاته جلب کو دا ما یو چېرته اورېدلی اوس تاسو څخه. او جی هغې نه بعد زه ډېر مطلب مخکې هم خو تاسو سره مې لیدلی و خو هغه کیسه په ما باندې ډېر ښه ولګېدو. قدرمن دوستانو او لیدونکو اورېدونکو جلوت هما داسې نه دی چې یعنې هر ماشوم ته چې دی نو داسې دغه وکړي بلکې د دوی شاته چې دغه ماشومان دوی خپل د کور ته راولي او هغوی ته دا زده کړه ښایي شاته دا دی چې دا سټریټ چلډرن دي زیاتر پکې دوی هغه ماشومان دي چې په لارو کوڅو کې کباړ ټولول یا هم خیرات غوښتل یا هم چېرته ډېر وړه او د مشقت څخه ډک کارونه کول یعنې هغه محروم ماشومان و چې هغه د خپل خیالات اظهار نشو کولی خو دوی ته داسې یو ښه زمینه برابر کړه هغه هم د داسې ښکلې جملې تر لاندې چې که لیکلی نه شئ نو جوړولی خو یې شئ یعنې تاسو رسامي د لارې خپل خیالاتو څرګندونه کولی شئ. ډېر زیات جالب او ډېر د په زړه پورې یو آیډیا دی د جلوت هما او دا چې یو ماشوم افغان استاد تاسو ته دغه هنر زده کړل او تاسو داسې آغاز شوی چې د افغان ماشوم نه آغاز وکړ بالکل دا ډېر ښکلی او په زړه پورې دی. بالکل زه ډېر خوشحال یم په دې باندې. زه غواړم چې یو ټلیفون واخلم که تاسو اجازت وي بیا تاسو طرف ته بیرته راځم.